أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. دا محرم الحرام میاش ده، اغا میاش چې الله رب العالمین کومو څلورو میاشتو له یو خاص عزت او احترام ورکړی دی. په هغه څلورو کې یوه میاشت د محرم ده. په دې میاشت کې بعضی اعمال منږ ته شریعت ښودلی دي چې په دې باندې عمل کوئ ای ایمان والاو، او بعضی کارونه داسې دي چې هغه هسې رسم او رواج درجه کې دي، او بعضی کارونه بعضی بندگان کوي چې هغه حرام او ناروا دي. ځکه مؤمن له د دې خپل دین نه ځان خبرول دا ضروري دي چې آیا دې میاشت کې د الله او د رسول څخه خاص حکم دی، په دې ورځ کې د الله او د رسول کوم حکم دی ماته، په دې ګنټه او په دې ساعت کې د الله او د رسول څه حکم دی. مؤمن به د خپل دین باره کې بیدار وي، وده به نه وي. دا خو زموږ د غفلت وجه ده چې مؤمن نن د دنیا او د خواهشاتو په باب کې بیدار دی او د خپل دین نه غافل دی، وده دی. نو ځکه زموږ د دین نه څه یهود نصاراو اسی یو کلونه جوړه کړې، او څه زموږ مسلمانانو د رسم رواج او د بدعاتو لارې اختیار کړي دي، او هغه صحیح اسلامي لار نظریه د هغې نه خبر نه دي. د مؤمن په کار دی چې هوښیار وي په باب د دین کې. خیر دی که د دنیا په باب کې ساده وي، لکه دا یو حدیث کې راغلی المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. مؤمن سړی وی ساده وي په باب د دنیا کې، او کریم عزتمن وي. حیا ورځي که څوک له یو شی کمزور هم ورکي یا څوک یې دوکه را دوکم کي، نو یو دا غریب ساده یو حیانا کې شرمیږي، دومره چیړ میړ پکې نه وي. او والفاجر خب لئیم، وی فاجر سړی یو دوکباز وي په باب د دنیا کې، او یو د رذالت صفت پکې حیا پکې نه وي. نو مؤمن به د دنیا په باب کې ساده وي، ولی په باب د دین کې به مؤمن هوښیار وي. څوک به په عقیده کې هم نشي خطا کولی، څوک به په یو عمل کې هم نشي خطا کولی. په کار دا ده چې موږ سره د دین غم وي. نو په دې میاشت کې یو خو چې کوم د سیرت نه معلومه ده موږ ته، په دې میاشت کې په دې 10مه ورځ د عاشورا دې خبرې ته ښه پام کوه. نوح علیه السلام ته الله پاک وی د هغه طوفان نه نجات ورکړ.
چې هغه تاسو ته معلومه ده 900 کاله بعد نوح علیه السلام خیره وکړه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا یا الله د ځمکې بسر یو کورم د کافرو پرې نه دی مفرې د یو کورم ولې د دوی نه چې کم پیدا کېږي یا کافر دی او یا فاجر نو د نوح علیه السلام دعا قبوله شوه د ځمکې نه م اوبه راووتې او د اسمان نه م راووتې او داسې اوبه وې چې دا غرونو ته ورسېدې او نوح علیه السلام کښتۍ واستوت علی الجودي د جودي غره باندې چې د هندوستان کې دی په هغې ودرېده او دا ټول الله هلاک کړل او دل الله نجات ورکړه چې دغه د عاشورې 10مه ورځ ووایي د یو خو پکې د کار ښایسته د خیر دا شوې چې ایمان والو له الله نجات ورکړی او مجرمان الله هلاک کړي دویمه چې د سیرت نه معلومه ده د موسی علیه السلام ته الله په دې 10 د عاشورا باندې نجات ورکړی کله چې موسی علیه السلام د فرعون نه هجرت وکړه سره د بني اسرائیلو نه اوږده واقعه ده نو مخې ته دریاب راغی بحر قلزم او شاته فرعونیان رال نو دې بني اسرائیل ویلې چې اے موسی انا لمدرکون مونږ خو ډېر وران گیر شو مخې ته دریاب دی او شاته د فرعون لښکر دی 15 یا 14 کم و زیات دومره لکه نو موسی علیه السلام ویل چې کلا ان معي ربي سيهدين هېڅکله به داسې نه کېږي الله ما سره دی او ما ته به الله لار ښیي اگر که موږ ته لار اوس نه ښکاره کېږي نو الله ورته حکم وکړه چې نضرب بعصاک البحر دریاب په دې امسا ووه چې ویې وه 12 لارې وله ورکړه نو په دې وخت کې چې دوی اخرنی سړی ووته او د فرعون اخرنی کس را داخل شو الله دریاب ته حکم وکړه چې په خپل حال روان شي نو موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته الله نجات ورک او فرعون او د هغه لښکر ټول الله هلاک په دې ورځ باندې بل دا یو د خیر کار شوی چې الله مؤمنانو ته نجات ورکړی مجرمان الله هلاک کړي بعضې اهل علم وایي چې په دې ورځ یونس علیه السلام هم د مئی د خېټې نه راوتی دی 40 ورځې تېرې کړې او د مئی خېټه کې اوږده واقعه ده چې راووته نو د عاشورې 10مه ورځ وه او ابراهیم علیه السلام د اور نه وایي په دې ورځ باندې نجات مندلی دی خو دا د بعضې اهل علمو خبره د ما خپله د نظر نه ده تېره شوې خو کېدای شي دا واقعات شوي وي په دې ورځ کې او دې میاشت کې یو عزت پروت نو نبی صلی الله علیه وسلم طریقه اوس دا وه دویمې خبرې ته راشه چې په دې ورځ باندې بې روژه نیوله په 10 د محرم باندې اسلامي یوه روژه به نیوله بله ورځ چې خبر شه چا ورته ویل چې دا خو یهودیان هم دا روژه نیسي نو د الله نبي موږ ته دا قانون بیان کړی چې د یهود نصاراو مخالفت وکړي د هغوی مخالف خالف الیهود والنصارا هر څه کې به مخالفت هغوی برې ته پرېدي او ګیره خروي موږ د شریعت وایي چې نه ګیره پرېږده او برې تواړه که یا یې صفا که مخالفت یې وکړه هغوی یوازې چې کوم دی د خالي د ورځې د روژې تخصیص کوي موږ د شریعت وایي چې یوازې تخصیص د روژې مه کوه دارنګې هر څه کې د هغوی مخالفت نو د الله نبي ویلې که زه د را روان کال ته پاتې شم لأصومن التاسعه زه به 9مه ورځ روژم د دې څه ملګري کومه چې د دې یهودو خلاف راشي لیکن را روان کال ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم پاتې نشو
نه اهل علم وایي چې 2 روژې نیول پکار دي، یو 9مه ورځ لکه دا نن ورځ ده، او یو 10مه ورځ چې هغه سبا ده. اوس که د یو کس نه دا 9مه ورځ پاتې شوه، نو د یهودو د مخالفت د وجې نه سبا 10مې ورځې سره بله 11مه ورځ دی وی ملګري کی، نو 2 روژې به دې ورځو کې به نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي، سلفو به دا نیولې. د حرمینو کې هم دې ورځو کې ډېر اهتمام کوي. حرم کې عام خلک دا 2 ورځې روژې چې ځان سره یو شی راغستی چې بل د خلکو اکرام کوي. په دې عجمو کې د دې شی رواج، عجم د 14 اګست ګډاګانې پیژني چې هر یو زیړ خولې په موټرسایکل ناست یو ټرارې شروع کړې، لکه مخکې هم ټرار کې وروسته هم کې کم بخته تا نه خو زموږ تمه ده چې ته به په غره ودرېږي چېرته یهود نصواره یا هندوانو سره بجېږي، ته په موټرسایکل ټرارې کې ستا دغه ژوند دی. نو دا عجم دا څیزونه پیژني کوم چې دین نه دی. نو دا 2 روژې د دې اهتمام پکار دی. اوس د دې فضیلت بیان کړی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی که چا دا 2 روژې ونیولې نو زه د الله نه امید لرم چې ان یکفر السنة الماضیه، الله به دته د 1 کال ګناهونه معاف کړي. الله ډېر مهربانه دی، 1 کال کې که دې واړه غټ شوي هغه ټول درته معاف کوي. اوس 1 میاشت مخکې چا ګناهونه کړي، 2 میاشتې مخکې ګناهونه دي شوي، 6 میاشتې مخکې دي شوي، او د 1 روژې په سنت په نیت او په دې نیت ونیوله چې یا الله د ګناهونو دا ګند او شټاک مې ډېر دی، یا الله دغه فضیلت مې راته حاصل کړي او د ګناهونه مې معاف کړي. نو په سنت به عمل وکړي، الله به د 1 کال ګناهونه د ریکارډ نه معاف کړي. 12 میاشتې 360 ورځې یو سړي ته د چا بیسي وي او دا ورته وایي چې هلکه 3 کروڑ او 80 لکه روپۍ مې درته پکې معاف کړې، یا وایي 3 لکه او 80,000 روپۍ مې ته پکې معاف کړې، یا 3,080 مې معاف کړې. نو هغه څومره خوشحالېږي اگر که هغه 3,000 وي، لیکن د 1 کال ګناهونه چې الله دله معاف کړو دا د 3 کروڑو څخه د 50 کروڑو د معافۍ نه غوره ده. الله دې دا ګناهونه معاف کړي او موږ قدم په قدم ګناهګار. نو دې د وجې نه کور کې هم د دې اهتمام پکاري زنانو ته چې دا 2 ورځې روژې مؤمنان ونیسي، الله یې دغه ګناهونه معاف کړي. په دې ورځو کې اوس بعضې رسمونه دي چې هغه د بدعت درجه کې د اهل علم وایي. یو رسم دا دی چې دا پښتانه په دې ورځ باندې یو خیراتګي شاندې کوي، یا چا د چرګ دل کړی، چا وریجې جاسه و یره به دې کې ثواب دی. او دې باره کې یو روایت کې دي من وسع علی عیاله یوم عاشوراء وسع الله علیه کل عام. چا چې د عاشورې په ورځ په خپل اهل باندې یو خیرات وکړو، الله به ټول کال په ده پراخي راولي. خو دغه روایت په اعتبار د سند سره ثابت نه دی، او زموږ دین هغه دی چې په سند باندې ثابت وي. نو هر کله چې د یوې ورځې د خیرات یو تخصیص نشته چې په دې کې ثواب دی، نو د هغې نه په هغې عمل کول دې ته بدعت وایي چې یو شي ته ثواب الله او رسول نه دی ویلی او ته وایې چې نه په دې کې ثواب دی. لکه د جنازې منځو شي بیا وایي کښېنئ دعا کوو په دې کې ثواب دی، نه په دې کې ثواب که چې ته وې الله او رسول به موږ ته ویلی هر کله چې نه دی کړی نو ثواب نشته. اوس د بعضې عوامو ذهن کې دا راځي چې مولوي صاحب دا خو خیرات دی او صدقه ده، نو که د ثواب نیت وکړي او دا وخت له خاص کې دی کې به څه نقصاني؟ د هغې جواب دا دی چې ثواب او نقصان دا به په خپل عقل نه معلومې، دا به په شرع باندې معلومې. ولې که داسې شي نو بیا به ډېر څیزونه داسې چې هر سړی به ثواب ګڼي. د هغې یو مثال، یو سړی دی چې هغه په سجده باندې پرېوت او په سجده کې قرآن کریم شروع،
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. څوک وایي چې لکه دا څه کې سجده کې قرآن وي، نو هغه ورته وایي چې مولوي صاحب قرآن کې خو ثواب دی او بیا الله ته ډېر نږدې ما سجده کې پروت یم. نو هغه که یو امي سړی و که مولایي اب ورته چې ثواب دی، خو دغه ځای کې به ثواب نه دی، ولې ځکه دغه ځای کې سجده کې قرآن کریم نقل نه لري. یا یو سړی راولېږي جنازې مونځ کې ودرېد، مولوي صاحب زه اذان کوم، جنازې جومات کې ودرېد او اذان یې شروع، نو دا امین به مو ته وایي چې څه کې لکه اذان کې، نو دی به وایي چې دا خو د الله صفت دی، الله اکبر الله اکبر. دې کې خو څه کنځلې نشته. جومات کې مانځه ته اذان کوئ خو دې ته ما نو دا ټول به ورته وایي چې دا خو صحیح ده، لیکن د جنازې مانځه دپاره اذان نقل نه لري. نو دغسې موږ ویو چې خیرات په خپل ځای صحیح دی، خو چې ته ولله یو وخت خاص کې او په دې کې ثواب ګڼې، دغې ته بدعت وایي. نو څوک وریجې پخوي، څوک ښورواګانې، څوک څه نه، د عام ورځو مطابق چلیږه. دویم رسم او رواج زمونږ به د مسلمانانو کې دا دی چې په دې ورځو کې دوی خاص ادیرې ته ځي. په کار دا وه چې د یوه ورځ یې ادیرې له نه خاص کولې، بلکې د الله نبي به اکثر د زیارت په ورځ ته نه پرون زیارت دی ادیرې له به تللی، بله ورځ به تللی، خاص په دې عاشوره کې ادیرې ته ځي او هلته یا دانې شیندې په دغه باندې یا ګرباسۍ لګوي، قسمه قسم رسمونه کوي. نو د دې ورځو د ادیرې تخصیص هم نشته، بلکې ادیرې له خلک دې له ځي الا فزوروا القبور فإنها تذکر الآخرة وتزهد في الدنیا. وایي د ادیرې د قبر ملاقات کې دوه فایدې د الله نبي وایي، یو د دنیا څخه به د مینه کمه شي، دویم آخرت څخه به د توجه پیدا شي. او په دې دوه ورځو کې چې ادیرې ته لاړ شي، نو د آخرت څخه به د مینه کمه شي او د دنیا ډول ډال څخه به د محبت زیات شي. ولې؟ ځکه د ادیرې نه سم مینه بازار جوړ شوی. زنانه په داسې انداز راځي ته به که چېرته یا واده له راځي یا بازار له راځي، سترګې تورې کړي، شونډې سرې کړي، مخونه یې کاروي او هلکان هم دې ادیرو کې ګرځي چې چېرته په 10 کالو کې ادیره نه پېژندله، خو صرف دغه ښځو پسې ګرځي راګرځي چکرې وایي. او زنانه ناقص العقل دي، په دې ورځو باندې دا رسمونه رواجونه دا به دوی کوي کار څنګه وي. نو دا یو بیل رسم دی پکې، په دې ورځو باندې ادیرو ته تلل دا ضروري نه دي، بلکې ګناهونو کې سړی واقع کېږي، بدنظرۍ کې واقع کېږي، فتنو کې واقع کېږي. دارنګې په دې ورځو کې بعضې کارونه اوس هغه دي چې حرام دي، حرام پېژندل پکار دي. یو د ښارونو کې دا شربتونه ایښي، نو دا شربتونه اکثر دوی چې دی یا د حسن یا د حسین رضی الله عنه یا د علی یا د فاطمه یا د ابوذر رضی الله عنه د دې صحابه په نومونو به نظرانی کوي، نظر منښت یې کړي، شربتونه ځای به ځای ایښي. نو دغه اسکل دا حرام دي، ولې ځکه د الله نبي موږ ته ارشاد فرمایلی دی من نظر لغیر الله فقد اشرک. چا چې د غیر الله په نوم یو شی نظر کو د الله سره شرک وکړو او دغه شرکي نظرونه خوړل دا حرام دي. نو دې شربتونه مربتونه نه په دې ښارونو کې ځای به ځای کې دې نه ځان ساته، دا حرام دی، ناروا دی. درګې به دویم په دې ورځو کې دا شیګان مرداران راوځي، نو چې دا راوځي دا ځانونه وایي، نو دا دوی چې کوي دا یو ګناه ده، ګناه کبیره. نو د ګناه کبیره مجالسو ته حاضرېدل دا هم ناروا ده. ولې د هغې مجلس نه به ځان ساتي چې الله او رسول ته منع کړی. نو د دې مرض نه او د دې مجالسو نه به هم ځان ساتي. بله دا ده چې د شیګانو د عقیدې او نظریې د ځان خبرول پکاري چې دوی زمونږ د دین سره څومره ضد او حسد لري.
که چېرته داسې یو مسله بیانې نو خلک وایي دا جمهوریت دی او دا اختلافي مسلې مه بیانوه. د ګلبار کې یو ځای کې زه وم، یو کس راغی 6 میاشتې بعد وایي مولوي صاحب دا 6 میاشتې زه نه وم، ته خبر نه یې چې زه تا نه خفه وم. ما یې ولې؟ وایي تا د عاشورې په ورځ باندې د شیګانو بدي بیان کړه. نو ما ورته ویل چې اوس خوشحاله وایه، مالې بیا چې د عاشورې ورځ راشي زه بیا بیانوم. نو که اوس همداسې خفه کړي ځکه بیا خفه کړي نو هغه داسې عزت کې راغی. نو ما ویل خیر دی لږ دا خبرې واوره. نو زما عزتمندو دا زموږ د دین د حفاظت دپاره دا بعضې خبرې یا بعضې مثالونه ذکر کول چې سړی وپېژني چې دا زموږ دین د څومره ضرریان دي. هسې عقلي تېره جمعه کې ما بیان چې 3-4 ورځې د دوی د غمه بازارونه بند دي. یو سړي د دوکان 1.5 لک روپۍ کرایه ده، نو د 4 ورځو 20,000 روپۍ شوې. 20,000 به د کرایي را ده، دارنګې 15,000 روپۍ د خرچه وکړه، 40,000 روپۍ په دې غریب باندې خرچه راغله. دا یو دکاندار نه دی، 2 نه دي، 100 نه دي، 1000 نه دي. دې ټولو ته دا تکلیف د چا د وجې ورسېد؟ د دې ناولو د وجې نه بازارونه ورته بند. دارنګه به دې ښار کې بعضې ځایونه دي، پرون زه تېرېدم، نو د خلکو کورونه دي خپل، هغې کورونو ته لارې ورته بندې کړي. وایي داسې راتاو شه، داسې راتاو شه، داسې راتاو شه. او مسلمانانو ته به مسلمان تکلیف نه ورکوي. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام کې ضرر نشته. دا تکلیف د چا د وجې دی؟ ظالمانو ده. دارنګې د نن ورځې پورې یو سوره کورونا وه او موبایل کې اوس هم وایي چې کورونا ابي تک ختم نه وي، لیکن چې د دوی د ورځې رالې کورونا ختمه شو. 2 کسه یو ځای کېږي، 50 کسه، زرګونه کسان، او د خولې هغه بړاس یې څه کوي چې اینې دې روان یو په یو بل لګي او کورونا نه نقل کېږي دوی. او مسلمانان کې یو ځای کې راجمع شي، جومات کې جدا جدا ودرېږي، 6 فوټ فاصله راکې وایي، 6 فوټه فاصله. بیا چې دا ختم شي بیا مسلمانان پذاب. نو دا یو مسلمانانو څه زیاتې دی. وجه دا ده چې اقلیت یې 2% دي په 100 کې، او 98% خلک د هغوی د وجې نه په تکلیف کې. او په ایران کې مسلمانان 15% دي، 15%. لیکن یو ورځ داسې نه ورکړي چې د هغوی د وجې نه ټول ښار چوټي وي. یو ورځ څوک نه شي ښودلی. په ټول ایران کې په هر ښار کې څوک 1 یا 2 جوماته نه شي ښودلی، جومات له اجازه نه ورکوي. په ایران کې څوک تاڼهدار نه شي ښودلی چې سني تاڼهداري، بره د پولیس ناخوا درجه نه ورکوي. او په خپل ښارونه دي تهران د سنیانو، په هغې کې د جومات اجازې نه ورکوي. خو دا زموږ ملک دی، دې ډېر خیرخواه دي، دې د دې ناولو ډېر خیرخواه دي. مطالبت یې نه کوي چې دغه کې مسلمانانو له یو جومات جوړ کا، یو مدرسه جوړه کا، خو لیکن دلته یې جوړوي. وایي خان چې دی په اسلام آباد کې سیکانو له مندر جوړوي، او خان چې راته نو مخکې وروسته ورته خلک ګډېدل. ویل دا چې راشي د خیره تاسو به وګورئ چې هر څه به برابر کړي. خبر تی نه جو خو کرکټ کړی، ګینې به ډنډه والی دی، اوس مخې ته ګین نشته، مخې ته دا سرونه دي. نو چې کم سر راته ډب به ورکوي. نو تاجر یې مو او غریب هم پریشانه دی، دکاندار یې مو او د کور والا غریب میټر د بجلی او د ګیس هغې هم وو، خو تیار کرکټ کړی دی خان. نو مخې ته د ودرېږئ بس یو ډب به درکوي او ټولو ته ګډېدل. داسې هلو د الله کار دی. اوس که چې د وټونو د ودرېده نو ځین چې 15 وټونه هم څوک ورنه کړي. 15 هلکه هندوستان کې بابري مسجد شهید کړی، ته په اسلام آباد کې جومات جوړ کو، بابري مسجد نوم به کېده چې مسلمانان دې صفت وږي، ته د سیکانو د پاره چې کم دی نو جګړې کې سبب همدغه سیکان در پسې رواني وټونو کې مسلمان یې دله نه درکوي. نو زموږ ملک یې دغه شی دی چې د ایران والاو ته ویلی چې څنګه موږ تاسو ته داسې دغه درکوو، په کار ده چې سنیانو ته هغسې حقونه ورکوي. ولې هغه مسلمانان نه دي، هغوی کلمه نه وایي چې دلته 4 ورځې د ناولو دپاره بازارونه بند دي او وضاحت ګرځي. ته بیا که د پلار وطن دی، اول د سني سړی خپل جومات کې سجده نشي کولی.
دې د وجه نه اهل علم لیکلي دي چې یهود نصارا اسرائیل څنګه چې کافر دي دغه رګي شیګان د دوی نه یو درجه زیات نه ولي کافر دي څوک هم چې د دوی په کفر کې شک کوي اهل علم وایي چې دا خلک دي په خپل ایمان باندې ویری اوس دا یو خبره ده او د دې په سونو دلایل په سونو د دې د الجواب الکافی په نوم یو کتاب دی پای کې نور لزر احادیث را جمع کړي علما وایي په دې نور لزر احادیثو کې یو یا دوه حدیثه دا زمونږ د پیغمبر صحیح په سند دي او دا نور ټول زمونږ پیغمبر باندې دروغ جوړ کړي نور لزر احادیث دروغ جوړول د دوی یو عقیده ده هغې ته عقیده د بدع وایي هغه دا ده چې بعضې خبرو علم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله منه د بعضې خبرو علم الله ته مخکې نه و وروسته ورته راغی یعنی مخکې الله په علم باندې نه جهالت و وروسته پکې بعضې خبرو علم راغی او دا عقیده چې د کفر نه نو بیا به بله کومه عقیده وي بله عقیده دوی دا ده چې قرآن کریم 40 سپارې دی او د مسلمانانو عقیده دا ده چې قرآن کریم 10 سپارې دی یو سل 14 سورت دی وایي چې نه سپارې امام غایب سره دی وبې راوړي نو دا چې کفر نه بل به کمي بله عقیده دوی دا ده چې جبرائیل علیه السلام چې دا وحی راوړله نو دا خطا شو اصل کې علی رضی الله عنه ته راوړله خو خطا شو محمد علیه السلام ته راوړله نو وای اصل کې لایق د پیغمبري حضرت علی رضی الله عنه رسالت نه انکار بل غلطه عقیده دا ده چې مسلمانان وای یا الله مدد او دوی وای یا علی مدد او څوک چې د علی نه مدد غواړي دا مشرک دی په اتفاق د مسلمانانو ښکته راشه بل عقیده دوی دا ده د صحابه مبارکې د لاهور کې یو ناول دی ماډل ټاون کې ساجد نجفی دی که نقفی دی هغې لیکلي وایي میرے نزدیک زما په نس باندې 500 صحابو نه ما سیوا چې علی حسن حسین فاطمه ابو ذر د دې نه علاوه تمام صحابه کرام مرتد اور دشمن اسلام ہے د دې 500 نه علاوه ټول صحابه مرتد دي نعوذ بالله او کافر دی او د اسلام دشمنان دي او دا د لاهور ماډل ټاون دا د ولد زنا دا د زنا پیدا شوی دا ځان ته مسلمان وایي بلې بلې ملتان کې د هغه یو ماډل ټاون کې هغې لیکلي دي چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه دا د ځمکې په سر بدترین شرابین او زناکار خلک وو هغه خلک چې الله په د جنت زیری را لېږلی هغه خلک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په د جنت زیری را لېږلی هغه خلک چې د هغوی لورګانې د الله د نبي بیبیانې دي هغه خلک چې هغه خلفای راشدین دي هغه خلک چې د ځمکې په سر عدل قایم کړی و هغه خلک چې الله ورته رضي الله عنهم ورضوا عنه هغه د دې ناولو په نس شرابیان او زناکار دي او د دوی زنا دا ده چې د یو شپې دوه شپې نکاحونه کوي هغې ته متعه وایي ایران کې چېرته صحیح نکاح نشته او یو ښځه څوک وایي داسې نشته چې هغه د زنا نه پاکوي الا من رحم ربک مګر هغه مسلمانان ولې د یو شپې دوه شپو نکاح کوي هغې ته متعه وایي اوس د دوی خپله ژبه کې صیغه وایي نو دا د صیغې اولاد دا د متعې اولاد دا د زنا اولاد هغه خلکو باندې جرحه کوي چې 1400 کاله مخکې قرآن او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی صفت کړی بل د دې یو اسلامي هیرو نه یو کفري هیرو د کفر یو هیرو د دوی تیر شوی دی سوچه کافر خمینی هغې لیکلي دي که زما اقتدار راغی نو زه به د سنیانو د علما چې دا ټول به حلال کړم دی لیکلي دي چې صحابه دا ټول کافر دي او شرابیان بل یو ناول لیکلي دي چې کله امام مهدي راشي نو عمر او صدیق رضی الله عنه به د قبر نه راوباسي او د مدینې په چوک کې به وتړي او په کاڼو به ولي
او خلکو د بوی چې دا هغه زناکار خلک دي. افسوس چې داسې لیکچرر زمونږ په ملک اوس هم شایع کېږي، په هغې باندې پابندي نه لګي. بلې لیکلي وایي د مسلمانانو مور ام المؤمنین صدیقه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي دا د مسلمانانو مور زناکاره ده. وایي افسوس دی چې د مسلمان خپل مور به هم غیرت نه. نو داسې ګنده عقایدې دي. 110 کتاب اهل علم وایي د دوی زموږ ملک شایع دي. اوس هم چې کوم دی بعضې د ښار خلک بعضې ګوري او هغوی متاثره کوي، نو د هغوی په ذهن کې دا شی اچولی چې دا شیګان بعضې کافر دي او بعضې مسلمانان دي، ښه خلک پکې شته، ځکه د هغوی ته ژوند جوړ کړی متاثره کړي. نه د صیغې په اولاد کې ښه سړی نشته، د سپي په بچو کې چې کوم دی نو د ښه سړی نه ټول د سپي بچي 2 منځونه کوي 3 منځونه نه کوي، هغې هم ټیکر کې د کربلا ایږي چې یو مونځ سړی نه کوي کافر کېږي، 2-3 منځه د ورځې پرېږدي. او ټوله دنیا کې د مسلمانانو حکمرانان داسې دباو کړي دي، داسې احترام او چوټي او دغه وله مناوی ته به یې بلکل چېرته دا د جنت نه راغلي او یا د چې د صحابه او اولاد. نو زما عزتمندو دا یو څو مثاله صرف ما بیان کړ چې د دوی نه ګوره نظریه، د دوی عقیده، د دوی کتاب، د دوی یو څیز کتل د دې نه ځان ساته. جادوګر دې متاثره کوي دي، د اسلام نه د نظریه اړوي. په دې ورځ کې دا ناولې راوځي او ځانونه وایي ولې وایي حسین رضی الله کربلا کې شهید شوی او ظلم شوی، 1400 کاله مخکې ظلم شوی او دوی نن را لګېږي ځان وایي او ځان هم داسې وایي چې بس ما نشه وکړي او په ځان به یې نه پوهېږي او بیا سبا له بېرته جوړي. نه چې ځان وایه خو سم ځان ووهه چې فیصله شي. یې په خپلو امام باړو کې دننه ووه، هغه امام باړو کې چې هر څه کې یو امام باړه ورانه نه جوماتونه ورانېږي، کوواټ کې، مردان کې، بټګرام کې د قرآن سنت والا جوماتونه مسلمانانو وران کړ او یو امام باړه چا ورانه نه کړ. څومره افسوس دې د وجې د شیعه د ځمکې په سر بدترین کافر دی. ایران، شیعه او اسرائیل او هندوان او امریکا دا پوره یو بلاک دی د مسلمانانو خلاف. هر قسمه وس چې وشي لا یعلونکم خباله، الله وایي دومره کمزوروالی هم نه کوي، ستاسو خلاف هر یو دسیسه چلوي. ای مسلمانه بیدار شه ورته د سمې وجې دا زما مل دی او یا مې پړوسي دی یا ما سره یو خیرخواهي کوي، نه، د اسلام دشمن دی. او الله وایي محمد رسول الله والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینهم. مسلمان مومن به د کافر مقابله کې سخت وي، لکه الله وایي د الله نبی او صحابه د کافرو سره سختي کوونکي، مؤمنانو سره رحم او شفقت کوونکي. د دې محرم په مناسبت مې دا ذکر کا چې د دې نه اولو د وجې نه نن مسلمان څومره په عذاب دی. حال دا دی چې بدترین کافر دی، زمونږ قرآن، زمونږ صحابه، زمونږ مور یو یې پرې نه خوستله او بیا هم چې کوم دی نو داسې عزت او احترام یې کېږي. نو د دوی د عقایدو او د اعمالو نه، د دوی د شربتونو او نذرانو نه ځان ساته چې د خپل دین حفاظت دی وشي. الله دې موږ او تاسې ته په خپل دین باندې بصیرت او استقامت را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر